رزق کې ډیره پراخي راځي. نبی علیہ السلام صحابه ته وی دوه کلمې دي چې ثقیلتان فی المیزان، په تله کې ډیرې درنې دي، خو خفیفتان علی اللسان، په ژبه سپکې دي او په تله کې ډیرې درنې دي. حبیبتان الی الرحمن، او رحمان ته ډیرې خوښې دي. وی داسې کلمې دي چې په ژبه سپکې دي، پتله کې درنی دی او الله ته ډېرې خوښې دي. وی هغه کلمې څه دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. څوک چې د سحر منځ وکړي او بیا دا تسبیحات سلسله وایي، د ده به رزق فراخ وي. دله به الله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده به په وهم او ګمان کې دی. دې د سحر منځ کې او سل پیری دی بیا دا وایي. د ورځې په شروع کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. او روایاتو کې راځي وایي چې څوک سلسله دا وایي د ورځې، الله به ټول ګناهونه معاف کړي. وان کانت مثل زبد البحر، اگر که د دا ګناهونه د سمندر د زګ برابري، د سمندر د زګ عمره ګناهونه، خو چې کم کس دا کلمات وایي الله به ټول ګناهونه معاف کړي. رزق به د داسې ځایونو نه میلاویږي چې الله یې دې مارغانو ته ورکوي نو ده ته به نه ورکوي. او سحر دا ټول لګیي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو پکار ده چې مونږ ورسره ووایو. بل حدیث مبارک کې راځي دا هغه کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې دا په تله کې ډیر وزن پیدا کوي. تله د نیکو بدرنۍ ښه چې کم سړی دا کلمات وایي، تله د نیکو به درنۍ، ګناهونه به الله معاف کی، رزق به الله فراخ کی. سحر وای دا ټول مارغان لګیا دي، دا وای زه ولې نه وایم؟ زه د الله بنده نه یم، مال الله رزق نه راکوي. نو چې دې دومره مارغانو لی ورکوي او زنده سرو لی ورکوي، نو مال بم الله رزق راکوي. نو د دې تسبیحات ورد شروع کوي، د ورځې کم از کم سل پیرې دا وایي. نو دا ټول زنده سر تسبیح کوي. ښه حدیث مبارک کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موټي کې یو ورځ کاڼي ګیټۍ وي، ګیټۍ موټي کې وي د نبی علیه السلام. هغې کاڼو د نبی علیه السلام موټي کې دندو او تسبیحات شروع کړل. صحابه وایي موږ په خپلو غوږونو باندې واورېدل. نبی علیه السلام موټي کې نیولي وو، کاڼي وو، ګیټۍ وي او هغې تسبیح شروع کړله او صحابه کرامو خپله هغه تسبیح واورېدله. او روایاتو کې دا هم راځي، امام بخاری رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږ به د غلې د تسبیح آواز هم اورېدو چې کله به خوړلی شوله. یو روایت کې راځي چې مونږ به کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوراک خوړو، نو مونږ به د خوراک د تسبیح آواز اورېدو. چې نبی علیه السلام سره بم کله خوراک کو نو د تسبیح دغه خوراک نه بم د تسبیح آواز اورېد. او روایاتو کې دام راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل وی زه د مکې مکرمې هغه ګټه پیژنم، کمې ګټې چې به ماته د نبوت نه مخکې سلام کو، هغه ګټه پیژنم چې زه لا پیغمبر نه وم او په ما به سلام کو. زه اوس هم هغه پیژنم. بعضې علما وایي د دې نه مراد حجر اسود، کعبې کې چې ګوټ کې کم کاڼې لګېدلی دی، چې مراد ترې نه دغه کاڼې و چې نبی علیه السلام وي د نبوت نه مخکې به م د په ما باندې سلام کو. او استوانۍ حنانه هغه چې وه د هغې جړام صحابه کرامو په خپله اورېدلې وه. مسجد نبوي کې د کجوري یو مونډو نبی علیه السلام به پې خطبه ویله. چې کله نبی علیه السلام له منبر تیار شو، نبی علیه السلام په منبر کېناستو، هغه د کجوري مونډ
هغه ویخ دسی جړای کوله لکه ماشوم چې جړا کوي. نبی علیہ السلام خپله باندې جړا واورېدله چې د هغې د دسې د جړا اواز راته چې لکه ماشوم چې جړا کوي. نو دا ټول څیزونه د الله تسبیحات وایي. نو پکار دا ده موږ مسلمانان یو، مؤمنان یو، د الله بندیان یو چې موږ هم ټول د الله